انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام کو فرمایل وکلا چې انسان سورۃ الملک وی بیا نبی علیہ السلام یو واقع په خپل ذکر کوي فرمای یو سړی هغه وفات شو او په قبر کې دفن او د دفن نه بعد ملائک د عذاب قبر راغلل او دې سړي بل صورت نه و یاد کړی صرف همدغه صورت په ټول قرآن کې یاد وی نبی علیہ السلام فرمای وی دغه فرشتو ورته وویل چې موږ عذاب ته راغلي وی سورۃ الملک ورته راغی چې دې بنده ته به عذاب نه ورکوو ملائکو ورته وفرمایل لاړ شه الله ته خپل عذر پیش کا وی دغه سورۃ الملک الله ته لاړ شي عرش ته و الله ته سوال وکړي او غوسی نبی علیہ السلام فرمایي غوسی او ورته عرض وکړي یا رب کریمه ستا دې بنده به زه په دنیا کې لوستلم او اوس ملائک راغلي عذاب ورکوي الله پاک ورته فرمایي زه لاړ شه ستا شفاعت ما وکړه ستا شفاعت مې قبول کړه لاړ شه او د هغه سړي ملګری شه وی دا چې راشي وی ملائکو ته وایي ځئ تاسو ځئ الله رب العزت زما شفارس قبول کړ نو دغه سورۃ الملک ورته وایي اے سړیه ستا خوله دې مبارکه تا به زه په دې دنیا کې لوستلم په دې خوله ستا سینه د مبارکه ستا زه په سینه کې محفوظ کړی یم ستا خپې دې مبارکې تا به زه لوستلم په مونځ کې نبی علیہ السلام چې کله دا وفرمایل صحابه ډېر خوشحاله شو او هر صحابي دا صورت بیا یاد کړ ماشومانو او وړو او غټو صحابو او تورسرو ټولو دا صورت یاد کړ او بیا به یې لوسته نبی علیہ السلام دیتا یو بل صورت نوم فرمایلی دی چې دا منجیه صورت دی یعنی نجات کړی شوی نو پکار دا دی چې دا هر ماښام مونځ نه بعد یا د ماسخوتن د شپې د اوده کېدلو نه مخکې دا صورت